اخیری شروع شي اخیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم ندی پیدا کول ستاسو را پورته کول ستاسو اے انسانانو الا کنفس واحده خو پشان د یو کس دی ان الله بیشک الله سمیع بصیر اوریدونکي دی ولیدونکي دی الم ترى تاسو ګورئ نه سوچ نه کوئ د الله په قدرتونو ته ان الله بیشک الله یولج اللیل فی النهار نباسی شپه په ورځو کې ویولج النهار فی اللیل او نباسی رس په شپه کې وسخر الشمس والقمر تابع کړي دي نور او سپوږمۍ ستاسو کل یجری الی اجل مسمى ټول روان دي تر یو نیټې مقرره پورې چې قیامت دی وان الله بما تعملون بصیر الله ستاسو په اعمالو خبردار دی ذلك بان الله دا پدی وجه هو الحق چې هغه حق دی واما يدعون من دونه الباطل او دا غنه ما سیوا چې د چا هم عبادت کیږي دا باطل او ناروا دي وان الله بیشک الله هو العلی الکبیر لوی ذات دی لوی شان والا دی علم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمت الله ای تاسو سوچ نه کړی چې بشک کشته روانه وي په دریاب کې د الله په احسان سره لیریکم من آیاته چې تاسو تخپل نخي وخی ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور بشک بدی کې نخشته د هر یو صبر کوونکی او شکر ایستونکي لپاره وَإِذَا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظِّلَالِ کله چې تاسو گیر کی او پټ کی هغه موجونه هغه چپې پشان د غر دعوا الله مخلصین له الدین ارصد نیر شي او یو الله مو یاد شي فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد پس هر کله چې تاسو بار ته روزه بیا مختلف شي وما يجحد بآياتنا الا كل خطار كفور او انکار نه کوي د الله د احکاماتنا هو هر یو زیاتی خور او ناشکرا یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم تاسو یریږئ د رب خپلنا واخشوا یوما او د هغه ورځې لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا چې یو پلار به د زوی نه ایو زوی به د پلار نه هیڅ قسم سیز نشي اغستی ان وعد الله حق بشک د الله وعده د حساب کتاب حق د پلا تغرنکم الحیات الدنیا پس مغلیږئ مدوکه کیږئ فریب مخره په دې لږ ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او نه تاسو دوکه کی هغه دوکه باز چې شیطان دی الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير د انسان د عقل د انسان د پوی د انسان د سوچ مطابق الله پاک هغه ته مثال ورکړي چې انسان لکه څنګه چې تا ته د یو کس سره ډیلینګ کول اساني څنګه چې تا سره تا ته د یو کس رضا کول اساني یو کس هغه ته خبره کول اساني او څنګه چې تا ته یو کار کې چلیدل اساني دک شانتی الله پاک دستاسو خلقکم پیدا کول ولا بعثکم او را پورته کول دوباره کنفس واحده په دک شانتی دا دور په ارباو انسانان او دې سره هر روح زنده سر چه دی الله وی د دې پیدا کول ما ته داسې آسان دی لکه یو کس او د دې یو کس هم ضرورت نشته چې ګڼې دا یو کس چې کوم دی نو هغې باندې زه لږ زور علم نه الله وایي دا ستاسو دپاره زوامه لکه چې یو کار تاسو ته اساني ما ته هم دکه شانتې دا اسان دي او دغه شانتې د قیامت دپاره دوباره راپاسول دا هم ما ته اسان دي دا قبرونو نه راپاسول دا ما ته بالکل اسان دي په دې کې ما ته مسله نشته الله پاک وایي اے انسانه تو چې زما حقوق پرې دی او صرف دنیا په مخه کې یعنی مثلا نن سبا مثال به مونږ والو چې الله وی ته په الوګانو باندې پروتي مونږ پکې نه کې ذکر او اسکار پکې نه کې د چا خیال پکې نه ساتي د جمعې مونږ وتم پرې دی نه الله وی انسان غوړیات ساته ستا دا پیدا کول ما ته دوباره داسې مسله نه را دا دنیا چې ته په دومره نازېږي نو دا ګورې خاتمې والی سیز دی اذا السماء انفطرت
الله پاک با دا اسمان اوچي وایذل کواکب انتصرت دا ستوري به لکه د ملغلرو په شانتې خواره واره کی وایذل بحار فجرت دا دریابونه چې دا په میلونو باندې ښکته دي او دا رڼا دې نوځي دا به لمبه کي د څه دپاره به دا ټول ارسوږي اذا القبور بعثرت چې دا قبرونه ټول را پرانځي او د څه دپاره به قبرونه را پرانځي علمت نفس ما قدمت واخرت چې انسان ته د خپل عمل پته ولګي د مخکني چې په دنیا کې کړی دی او چې په آخرت کې کړی دی چې آیا په دنیا کې د لمونځ په وخت کې الوګانې ستي او چې کله پې نرخ ولګه نن سبا چې دی نو په هغه وخت کې پکې د ورکړه کړې ده که نه اوس چې دی دلته کې یو غریب له پکې کیلو 2 کیلو ورکړي نو الله پاک به له دا ریټ نور اوچت کړي خو چې دی وایي نه اوس پې موقع ده نو بس فارمي چرګان به دې ولې جوړ کړي ډز به ولې ورکړي بیا به دې هسې ورکوي څوک به هسې نه وړي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې انسان ته ووایه چې ګورې دا یاد ساته ته که زما احکاماتو ته نه رانږدې کېږي او ته زما حق نه ادا کوې زما حق ته ته انې بانې جوړې نو ما خلقکم پیدایش خو تا ولیدو ستاسو پیدایش ولا باحثکم او ستاسو دوباره د قبر نه راپاسول الا کنفس واحده دا ماته داسې دي لکه یو انسان ولي الم تره ته ګورې نه ان الله یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل چې څنګه په شپه ورځ کې هغه فرق راولي لکه اوس مونږ وینو چې څنګه الله پاک د یو طرف نه هغه چې کوم دی نو هغه شپه کټ کوي هغه ورځ ورو ورو بیا اوږدېږي ویولج النهار فی اللیل او تبدیلي راولي په ننباسي دا ورځ په شپه کې یو بل سره بدلی وسخر الشمس والقمر نور سپوږمۍ دواړه تابع کړي دي او ستاسو یې تابع کړي تاسو به د دنیا کارونه کوي د الله خو هم تابع دي کلو په څه کې تابع دي کلو یجري الی اجل مسمى ټول روان دي د انسان په خدمت کې روان دي تر یو نیټې مقررې پورې وان الله بما تعملون خبیر دک شانته الله تاسو په اعمالو باندې خبردار دی که تاسو یې نیک کوئ او که تاسو یې غلط کوئ الله ته پته ذلک بان الله دا په دې وجه دا ټولې خبرې چې الله پاک کوي خپل قدرت او طاقت ښکاره کوي هو الحق هغه حق دی واما يدعون من دونه الباطل او د الله نه ما سوا چې سم دي ټول باطل دي ټول ناروا دي د الله نه ما سوا بل ذموار بل نازولی بل اختیار والا نشته وان الله هو العلی الکبیر بشکه الله پاک چې دی هغه لوی صفات والا دی او لوی ذات دی الم تره ته ګورې نه ان الفلک تجري فی البحر چې روانه کړې د ستا دپاره دا کشتۍ په دریاب کې د دریاب کې د کشتۍ روانولو مثال یې ولې ورکو هغه اوبه چې دومره پستېري چې هغه یو کتکاڼي نه ټینګوي چې ته ورته ورغورځې ویښ ته ځي او ستا بیړه پې ولاړه ده په هغې چې کوم دی نو په سوونو په زرګونو جهازونه دي ستا لانچ پې را روان دی او د هغې څو چته دي هغه نه ډوبېږي ولې هغه کتکاڼې بې پیدې دی او دا څیزه دا ستا د فایدې دی په دې وجې الله مثال ورکوي بنعمت الله دا د الله په احسان سره روان دی لیوریکم من آیاته چې تا ته خپل نښې وښیي چې انسانه ته وګوره که نه دې وخت کې سوچ وکړه لغونته کې کچرې دا کار دا د الله نه وي نو بیا به دا کتکاڼې په سر باندې ټینګېدی که دا د اوبو عادت جوړ شوی وي نه الله پاک چې کوم د فایدې کار دی تا یې درکړی دی او چې کومو د فایدې نه دی بس هغه نه دی نو بس هغه ضایع شوی دی په دې وجه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی صحابو ته په تاسو کې 4 تنه داسې دي چې هغه له الله کوم صفت ورکو نو په هغه باندې الله احسان وکړو دک صفت به هغه ډایرک جنت ته رسي یو هغه څوک چې هغه له ذکر او اذکار والا ژبه ورکړه چې هغه ناست دي نو هغه ټپې نه کوي هغه فضولي کیسې نه کوي بلکې هغه د الله پاک ذکر او اذکار کوي اته چې ټایم ملاویږي نو هغه ځان په موبایل نه مشغولوي بلکې هغه د الله صفت بیانوي د الله تلاوت بیانوي او د الله صفت یوازې دا نه دی چې هغه د قرآن تلاوت کوي د الله صفت دام دی چې هغه د الله د بندګانو په کار راشي دویم چې الله پاک وله شکر ایستونکي زړه ورکړي چې بار څه د الله شکر ادا کوي بس خو چې په کوم حالت کې دی وی الله پاک ما نه باندې د دې نه سیوا امتحان هم راوستی شي
بس په دې حالت باندې زما شکر دی. که هغه په ښه حالت کې او که په ښکته حالت کې وی بس په دې باندې د الله شکر دی چې زه الله د دې لپاره منتخب کړم. بل هغه سړی چې په هغه د هغه په جسم کې د خوشحالۍ او د غم د برداشت کولو طاقت الله واچي، که هغه باندې هر څنګه مکره ځي نو هغه په هغې کې آه فریاد او ناشکري نه کوي د الله پاک. او بل هغه ښځه چې هغه د خاوند په مال کې خیانت نه کوي، که هغه مال هغه دنیایي دی او که هغه مال هغه د هغې خپل بدن دی، په دواړو کې هغه د خاوند د عزت خیال ساتي. نو دا هغه څلور صفات دي چې الله چاله ورکړو، الله په ده باندې احسان وکړو، په دا د جنت ټیکټونه دي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ان فی ذلک لآیات، په دې کې نښې دي د قدرت د خدای، لکل صبار شکور، د هر یو صبر کوونکي او شکر ایستونکي دپاره. واذا عشیهم موج کالظلال دعوا الله مخلصین له الدین، دا انسان چې کله گیر کی کله پټ کی هغه چپې د دریاب چې هغه په شان د غرونو دنګي دنګي او دته دا اندازه ولګي، اوس ته دې نه خلاصېدل نشته، بس اوس خو مرګ راغی. نو دعوا الله مخلصین له الدین، دی بیا هغه لوی الله ته چغې وایي، دی وایي که څه کوي هغه لوی الله کوي. مونږ بل ورځ ویلي چې انسان چې عبادت کوي د الله کوي، خو صرف د هغه طریقې بدلې دي، د هغه بعضې انسان ته هدایت ملوي بعضې ته نه ملو. الله وایي فلما نجاهم الی البر، کله چې دله زه نجات ورکم او زه پې خپل رحم وکم او دې زه بار راوباسم، نو فمنهم مقتصد، بیا دې مختلف شي. څنګه مختلف شي؟ بعضې انسانان پکې داسي چې هغه شکر ادا کړي، بعضې پکې داسي چې هغه وایي یاره دا چې کوم دی نو څه زما د عقل نه کار واغستو او سما باندې الله احسان وکړو. بعضې پکې داسي وایي پلان کې بابا را مدد شو، د پلان کې پیر صاحب دوا را سره میلو شوه او زه یې راوباسلم. ملکه په هغه وخت کې د دې ولې نو یاد چې په کوم وخت کې تا د ده نه غوښتنه کوله، نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو دی بیا دا سوچ نه کوي، بس د موقع نه فایده لي. او پښتانه ډېر د موقع نه فایده لي. یو پیرو یو پښتون وی د حضر علیه السلام سره میلو شوی، موږ ته به استاد جي درس کې یو خبره کوله ناڅاپه مې ذهن ته راله، وی یو پښتون حضر علیه السلام سره میلو شوی. نو د حضر علیه السلام سره یو څوک میلو شي لکه چې خوش پې ولیده، بیا هغه ته یې وایي چېرې ډېر زیات غریب یم او ډېر بال بچ مې دی. د دې پښتنو بال بچ اسې پسې وایي ځکه چې اکثر بې روزګاري بس دغه یو روزګاري. نو وایي چې بلا بچي مې دي او هغه ورته وایي چې څه وکړمه، وی چې ما له څه ګولې شوي، هغه ورته وایي چې په دې ګوته باندې مې داسې اشاره وکړه، حضر علیه السلام ورته وایي دا کاڼې به دله د سرو کړم. وایي چې زه ته پې ګوته راښکه، حضر علیه السلام پې ګوته راښکله نو وایي کاڼې د سرو شو. ورته وایي بس بیا را واغسته. نو ورته وایي چې یاره حضر علیه السلام په دې باندې زما ګزاره نه کېږي، یاره دا مخامخ دا غونډۍ نه ده، ستا بې څه لګي خو اشاره ده، نو دې ته اشاره وکړه، بلا بچي دي، درې څلور ښځې مې دي، او به څوک ساتي نه په څنګه به ساتمه. وی حضر علیه السلام ورته وایي چې ښه، وی غونډۍ ته اشاره وکړه د سرو شو، وی روان شو. ورته وایي چې بس، ورته وایي چې حضر علیه السلام په دنیا مړېده شته، دې غر ته اشاره وکړه، یاره بس سم په بیه به مې والي چې دا غر د سرو شي. حضر علیه السلام غر ته اشاره وکړه، نو هغه د سرو شو، وی روان شو. ورته وایي چې ته لږ ودرېږه، ته لږ ودرېږه، تا سره مې لږ کار دی. دا چلو که ستا خو لس ګوتې دي که نه، دا د اشارې والا ګوته دې ما ته راکړه نو چې زما په کار راځي څه به هر وخت دې تا تنګومه، خو بس په خپله به پې اشاره کومه. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام منهم مقتصد، بعضې پکې هغه خپله لاره والي، بیا هغه پکې مختلف شي، بس د ځان نه بیا زوتی. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، او زمونږ د احکاماتو نه انکار نه کوي خو هر یو ختار، هر یو زیاتی خور، کفور او ناشکره، چې هغه چې کوم دی نو صرف مفاد فرستی. یا ایها الناس، ای خلکو، اتقوا ربکم، د الله نه ګورې ویریږي. الله ګورې هغه ذات دی چې هغه ګورې په خپل مخلوق باندې ډېر رحم کوونکی دی، خو تر څه وخته پورې که د مخلوق د رحم نه فایده واغسته نو خو ډېره ښه ده، رحم نه فایده وانه غسته نو ګورې بیا
د الله پاک سزا ډیره زیاته سختي هغه سره هر قسمه عذابونه دي. لا یجزي بدله به نشي ورکولی والد عن ولده یو پلار زوی ته. د پلار او د زوی مثال پکې ولې راغی؟ پلار د زوی دپاره هر څه کوي. پلار د زوی دپاره ځان دوزخ ته تړلي، بس ورته وایي دا څه چې دي خو تاله مې ګټلي دي. نو لکه ما ته خپل پلار وایي د ځمکې په باره کې چې دا خبره شعر دا جي دا وکړمه دا وکړمه دغه ورسره وکړمه یو لږه غونته ټوکړه دا جي وایي ګوره ما پردي کنډر کې وخت تېر کړی ځان باندې مې اونې غنې راښکلي دي، ما ترې نه یو ټوټه هم نه ده خرڅه کړې ګنې خرڅولی مې شوه، تاسو له مې ساتلی دی چې څه ورسره کوې هغه ورسره وکړي. او چې زمونږ ته شي مونږ وایو یاره دا جي ورسره په وخت باندې دا کار نه دی کړی دا کار یې نه دی کړی دا کار نه دی کړی، په ځای د دې چې مونږ یې شکر ادا کړو مونږ پکې ورته نقطې راوباسو. داسې هر یو وي چې د پلار په جیبي د پلار په خرچۍ بس په هر څه باندې ښي، خو چې کله دته شي نو بیا پلار نه شي بیا بوډا شي، بیا هغه وایي بیا بوډا وویشي بس بوډا یو بوډۍ ده بله. الله پاک وایي دا واورې دا الله ویلي دي وایي د قیامت پر ورځ به هم ګورې دغه حالي بیا لکه څنګه چې دلته کې ورسره تاسو کوئ تاسو سره به هم بیا دا چل کوي چې لا یجزي والد عن ولده هیڅ په کار به رانشي یو پلار د زوی ولا مولود او نه هغه زوی هو جاز عن والده شیئا چې والي د خپل پلار نه څه څیز نه به ځانځاني وي د پیغمبرانو به ځانځاني نو بغیر زمونږ د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نه هر یو پیغمبر به وي. مونږ بله شپه ویلي وو چې بھائی زما چې کوم دی نو ما دا لغزش کړی دی ما ته چې د الله ونه وي چې بھائی دا تا ولې کول هر یو به د نفسي نفسي اوازي نو الله وایي د هغې دپاره ولې تیاري وکړې. ان وعد الله حق ځکه چې د الله پاک دا وعده حق ده د الله چې څه وایي داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي حقیقت کې به داسې کېږي. فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو تاسو دې ونغلئ په دې دنیا باندې تاسو اونغلیږئ تاسو دوکه نه شئ تاسو فریب ونه خورئ په دې دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې نه کي تاسو په دې دنیا باندې دوکه باز شیطان چې هغه تا ته ویله ډېر شی وخت دی دا زکات جمع کا نو په اسلام کې خدا هم شته چې ته چې کوم دی نو د یو کال مخکې زکات ورکولی شي او تر دو دریو کالو زکات هغه ځان سره جمع کولی شي چې بیا په موقع باندې ورکړي نو مخکې سله ورکړي ځان سره جمع کا نو خیر د بل کال بیا ورکړي که نه بیا خیر د بل کال بیا ورکړي که نه او دا غم ورسره نه چې که بل کال زه نه یم نو چې ته ما د خپل پلار هغه حق ورکړی دی چې زما زامن به زما هغه حق ورکړي الله وایي دا د شیطان کار دی داسې مه کوئ. په دوو څیزونو کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي تلوار کوئ یو په حج کې چې د حج اراده وکړي نو فلیعجل بس تلوار کوه بس مخکې سره ځه ځکه چې شیطان درته وایي دا په دې کې ولګوه دا په دې کې ولګوه د حج نه څه جوړېږي د الله په مخلوق یې وویشه لکه څنګه چې قربانو کې مونږ ته وایي. او دویم په صدقه کې چې کله دې په زړه کې راغلی چې صدقه کوم بس سترګې پټې که صدقه وکړه ځکه چې شیطان تا صدقې ته نه پرېږدي دا صدقه تا د اور نه بچ کړي او هغه کوم ځای کې تا د اور نه بچ کړي نو الله پاک وایي ولا یغرنکم بالله الغرور ګورې تاسو دوکه نه شئ په هغه دوکهباز شیطان باندې چې الله راته څه وایي نو د الله پاک په هغه مال کې چې الله تاسو له درکړي تاسو عرضي اختیارمند کړی ځان له د آخرت لپاره څه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم ما خلقکم نه د پیدایش تاسو ولا بعثکم او دوباره د قبرونو نه راپاسول الا کنفس واحده خدا سي آسان دی لکه چې یو کس ان الله بشک الله سمیع بصیر اوریدونکي دی ولیدونکي دی علم تر تاسو ګورئ نه ان الله بشک الله یولج الليل فی النهار نباس شپه پرس کې بدلی تبدیلی پکې راولي و یولج النهار فی الليل او نباس رس پشپه کې وسخر الشمس والقمر تابع کړي دي نور سپوږمۍ کل طول یجری روان دي الی اجل مسمى تر یو نیټه مقرری پورې یعنی تاسو خدمت کوي وان الله بشک الله بما تعملون خبیر تاسو په اعمالو خبردار دي ذالک بان الله بشک دا پدې وجه هو الحق چې دا الله حق دی واما يدعون من دونه الباطل او اغه چې دا الله نه ما سیوا دي ټول ناروا دي وان الله بشک الله هو العلي الكبير لوی صفات والده لوی ذات دی. علم تر تاسو سوچ نه کوي ان الفلک بشک کشته تجری فی البحر روانه وی په دریاب کې بنعمت الله دا الله په احسان سره لري کوم من آیات
آیاته چې تاسو ته خپل نښې وښیي ان فی ذلک لآیات بېشکه به دې کې نښې دي د قدرت د خدای لکل صبار د هر صبر کوونکي شکور او شکر ایستونکي دپاره واذا عشیهم موج کالظلال کله چې تاسو دریاب کې ګیر کي هغه چپې چې په شان د غر دنګي دعوا الله مخلصین له الدین نور مو هیر شي او الله مو یادي فلما نجاهم الى البر کلم چې راوباسي اوچتا فمنهم مقتصد بیا تاسو مختلفو رای والا شئ وما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي زموږ د احکاماتو نه الا کل ختار کفور خو هر یو زیاتي خور او ناشکرا یا ایها الناس ای خلکو اتقوا ربکم د الله نه ویریږئ واخشو یوما او د هغه ورځې نه لا یجزي چې بدله به نشي ورکولی والد عن ولده پلار زوی ته ولا مولود او نه زوی هو جاز عن والده چې والد پلار خپل نه شیئا سسیز ان وعد الله حق د الله وعده حق در د حساب کتاب فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوکه نشئ ګورې په لږ ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او مه دوکه شئ په هغه دوکه باز چې شیطان دی